د پاکستان ټیم په टी20 فارمیټ رینکینګ کې اتم پوزیشن ته لاړو جی ICC د ټول کال مکمل رینکینګ جاری کړی دی انوال رینکینګ ورته ویل کیږي چې دغه انوال رینکینګ مطابق د پاکستان टी20 ټیم دا وخت د ICC په رینکینګ کې په نمبر 8 پوزیشن باندې دی د پاکستان نه مخکې کم ټیمان دي در سره هم شریکوم او پاکستان نه پس چې کم ټیمان دي در سره هم شریکوم یقین به مونږ راځي چې د پاکستان ټیم په टी20 فارمیټ کې دومره وغورځېدو چې داغه نشاله کم ټیمان دي نو هغه چې تاسو وګورئ تاسو به حیران شئ ور مخکې چې د پاکستان نه کم ټیمان دي په دغه टी20 رینکینګ کې په نمبر 1 باندې انډیا دا ځکه انډیا په دې کال کې 57 میچونه کړي دي جی 57 میچونه کې دا غي رینکینګ ډیر ښه دی او ځکه هغه په نمبر 1 پوزیشن باندې زیات میچونه ګوره انډیا کړي دي بیا ورپسې استرالیا په نمبر 2 چې استرالیا په نمبر 2 باندې د هغه په ټول کال کې 29 टी20 میچز کړي دي په نمبر 3 باندې انګلند په ټول کال کې 37 टी20 میچز کړي دي په نمبر 4 باندې نیوزیلند 41 टी20 میچز کړي دي ویسټ انډیز په نمبر 5 د چین ویسټ انډیز 39 टी20 میچز کړي دي ساوث افریقا په نمبر 6 د چې ساوث افریقا 35 टी20 میچز کړي دي سریلانکا په نمبر 7 ته چې سریلانکا 31 टी20 میچز کړي دي پاکستان په نمبر 8 ته چې پاکستان 44 टी20 میچز کړي دي دا ټوټل میچز چې کوم وی د دې میچز حساب سره د وینینګ ریشو او باسي چې اوس لکه پاکستان 44 میچونه کړي 44 کې څومره ګټلي څومره بایللي دي دا غي نه پس د بیا ریټینګ راو باسي واغې نه پس بیا پوینټس راو باسي نو ریټینګ او پوینټس په نسبت بیا ICC چې کوم دی دغه رینکینګ جاری کوي د پاکستان ریټینګ 228 ته او رینکینګ چې کوم ری هغه 1004 دی رینکینګ خو نمبر 8 پوزیشن دی خو پوینټس چې کوم دی هغه 1004 پوینټس دي نو 1004 پوینټس باندې د پاکستان پوزیشن 44 دی خو بل طرف لا سریلانکا چې دای نه کلا مخکې د کنو د غي پوینټس کو ګوري 7287 د غي پوینټس دي سریلانکا هم لکه پاکستان نه په टी20 پوزیشن کې په टी20 رینکینګ کې مخکې د ساوث افریقا ته مخکې د ویسټ انډیز هم ته مخکې دی نیوزیلند هم ته مخکې راځي انګلند او استرالیا او انډیا دا خو موږ ټاپ کلاړیان والو دا خو موږ ټاپ ټیمز واخلو خره پاکستان نخته چې کوم لوبډلې دي پاکستان نه پس بنگلاديش ته په نمبر 9 باندې په نمبر 10 باندې افغانستان دی رورا په نمبر 11 باندې آیرلند دی په نمبر 12 باندې زیمبابوے UAE او بیا سکاټلند او پیرو او یومان او قطر او بیا دغه لوبډلې دي ورو لکه د پاکستان ټیم دومره وغورځېدو او زه تاسو له خو شورلی خبره کوم چې د پاکستان ټیم کچري بنگلاديش سره टी20 سیریز کوي یا افغانستان سره टी20 سیریز کوي د 15 میچونو یا آیرلند سره د 15 میچونو टी20 سیریز کوي یا زیمبابوے سره د 15 میچونو टी20 سیریز کوي چې د پاکستان نخکته ټیمان دي او دایته د پاکستان سره د 15 میچونو टी20 سیریز کوي نو زه له شورلی خبره کوم چې پاکستان دی ټیمو له 5-0 سره شکست نشي ورکولې 15 وړه میچونه دای نه په टी20 کې نشي ګټلې منم پاکستان به سیریز وګټي خو چرته په پاکستان درې میچونه ګټنو دای بور پسې دوه ګټلي دای به خامخا په دغه سیریز کې یو نه یو میچ خامخا ګټي د زیمبابوے ټیم دی ولني او ریسنټلی د پاکستان او د زیمبابوے چې کوم سیریز شو پاره کې هم زیمبابوے د پاکستان د टी20 میچز ګټلو نو پاکستان انتهایی خراب پوزیشن ته روان دی په टी20 فارمیټ کې اور دې کې صرف د پاکستان ټیم کې یو کھلاڑی ته مطلب بلیم کول نه شي چې دا دې کھلاڑی په وجه دې کې ټول ټیم انوالو دي ځکه را ټول کال پرفارمنس ته په دې ټول کال کې د پاکستان टी20 ټیم کې به څومره کھلاڑیان را دو بدل شوي کپتانان څومره زله بدل شو رضوان بابر اعظم سلمان علي آغا شاداب درې څلور خو کپتانان په یو کال کې بدل شو کوچز بدل شو کھلاڑیان بدل شو رورا نو دې کې یو کھلاڑی ته نشي بلیم کول دې کې رضوان شامل دې کې بابر اعظم شامل دې کې شاهین افریدی شامل دې کې نسیم شاه شامل دې کې شاداب شامل دې کې سلمان علي آغا شامل دې کې مطلب هر کھلاڑی شامل چې چا په دغه پلینګ 11 کې چا په دې ټول کال کې په टी20 فارمیټ کې لوبه کړې ضروره د ډیره تباہی ذمہ دار دغه هر کھلاڑی دی د خیر د اپډیټس دی حواله سره تاسو سره د خپل قیمتي رائے موږ سره په کمنټ کې ضرور شریک کړئ